هاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بسم الله. نو دا الله تعالی د بار صفات شته ک نشته نو بای کی مختلف قسم خبرې د معتزله او د فلسفه او د ماتوریدی او د اشاعره او بای کم کم خبرې راځي او هغه کم توجیهات پیش کړی دي. نو هغه توجیهات پرون سبق کې پیش کړل شول او خو مصنف رحمت الله علیه داغه ضعف طرف ته اشاره وکړه. وزه د الله تعالی لپاره صفات دا ثابت دي صفات ازلی کم صفات دي نو دلته دا هغه صفات ذکر کوي. دا شاعر او پنځ باندې صفات د الله پاک د لپاره او ثابت دي او د ماتوریدیو پنځ باندې د الله تعالی لپاره اته صفات دي. اولنې صفت علم ده، دویم قدرت ده، دریم حیات ده. علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اراده او مشیت، تکوین او کلام. دا اته دي د ماتوریدیو باندې. مصنف رحمت الله علیه چونکه ماتوریدی ده نو ده به دا اته صفات انده به ذکر کوي: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اراده او مشیت، تکوین او کلام. اشاعره چې نه دا به صفت تکوین نه مني. اشاعره به صفت تکوین نه مني او دوی چې د تکوین مرجع جنن دا قدرت ته کیږي. دغه د قدرت تعلق د اوسیز ایجاد کول دا تکوین دی. د تکوین وي او ماتوریدی وي چې دا تکوین صفت مصححه ده. مصححه یعنی دې په دې دا صحیح کیږي او دا یعنی د قدرت په ذریعه سره د غشي صادر کول دا برابرېږي، ممکن کیږي. او اراده جنانه دا صفت مرجحه ده چې اراده یو سیز دا وجود دا عدم نه وجود طرف ته ترجیح ولوري. او تکوین دا صفت مؤثره ده، مؤثره چې تعلق د وجود سره راځي. نو دا صفات د الله تعالی اته صفات لري تفصیل ذکر کوي چې علم ده، قدرت ده، سمع، بصر، حیات او اراده او مشیت، تکوین او دغه کلام. اول ټول مکه بیان العلم علم صفت علم په قدرت باندې مخ کړه. د دې وجه دا چې د علم تعلق د ممکنات، واجبات، ممتنعات دریوانو سره راځي او د قدرت تعلق دا صرف د ممکنات سره راځي او د ممتنعات او واجبات سره نه راځي. د دې وجه د علم په باقی باندې مقدم کړه. علم څه ته وایي نو دلته تعریف کړه چې دا تعریف بیا مخکې خبره کوزه. هي صفة ازلیه، هي صفة ازلیه تنکشف المعلومات عند تعلقها بها. چې علم دا هغه صفت ازلی ده چې ښکاره کیږي معلومات چې کله ور سره تعلق د علم راشي د معلومات سره نو عالم ته به معلومات منکشف شي. یعنی چې کله د دې عالم تعلق د معلومات سره راشي نو د بداغي هغه علم چې دا منکشف شي. دلته سره قاد ولګو هي صفه ازلیه، فازلیه قید سرته د علم د انسانانو اوته ذکر انسان د علم تعریف صفه حادثه تنکشف المعلومات. ان دا هغه صفت حادثه ده چې منکشف کیږي معلومات. د معلومات نه مراد هر هغه څه ده چې پای کې د معلوم کېدو جوړېدو صلاحیت وي. یعنی مطلب هغه معلومې دي شي، هغه څه معلومې دي شي. لکه پوه شو باندې بیا دی وایي چې د علم صفت ازلی کېدو باندې اشکال ده. د علم په صفت ازلی کېدو باندې سره اشکال ده. لکه موږ وایو الله تعالی ته علم ده د زید پدې باندې چې زید په کمره کې دنه نه ده و زید بهر ته راوته نو الله پاک ته د زید په بهر کې دو باندې علم ده. نو وایو چې دا علم یا به ازلی وي او یا به حدثي وي. که ازلی وي نو دا خبره خو غلطه ده ځکه چې دا زید دا وجود د ازلی نه ده. پوه شو باندې او کدا حادث موږ وایو چې دا ازلی نه ده بلکې دا حادث ده نو دا خلاف الواقع ده. پوه شو باندې نو دا خبره ما کته ته موږ سو پیری کړی د خو ته نه پوهیږي چې دا تغیر په تعلق کې راځي. علم کې تغیر او تبدل نه راځي.
دا په تعلق کې راځي الله پاک د مخ کې نه علم دی خدای علم تعلق لاول د زید د نکیدو سره او زبار کې دوه سره شو لکه څنګه چې په یو موړ کې دغه ولګي شیشه ولګي او بری شیشه کې کله سپین گاډه ښکاری کله به تور گاډه ښکاری نو شیشه هغه شیشه ده او ښکارا کېدل ما ښکارا کېدل دي خو کله به یو شیخ کوي او کله به بل شیخ کوي نو دغه شان د علم د الله تعالی چې دا ازلی دی خو تعلقات چې نه دای نیوي کیږي کله یو راځي کله بل راځي نو هي صفه ازلیه تنکشف المعلومات عند تعلقها بها چې دا علم هغه صفت ازلی دی چې منکشف کیږي ښکارا کیږي منکشف کېدل معنی ښکارا کیږي چې ښکارا کیږي معلومات عند تعلقها بها چې کله ور سره تعلق د علم راشي د معلومات سره نا عالم ته دغه معلومات څه شي منکشف بشي ښکارا بشي دویم صفت القدرت قدرت څه ته وایي هي صفه ازلیه دا مې صفت ازلی ده ازلی تؤثر في المقدورات چې دا تاثیر کوي په مقدوراتو کې عند تعلقها بها چې کله تعلق د قدرت راشي په دې مقدوراتو پورې قدرت دا هغه صفت ازلی ده چې تاثیر کوي په مقدوراتو کې تاثیر معنی اثر کول دا تاثیر معنی دا چې دا عدم نه د وجود تراولي چې دا عدم نه څه تراولي وجود ته هي صفه ازلیه دا قدرت هغه صفت ازلی ده تؤثر چې تاثیر کوي تاثیر معنی دا غره چې دا عدم نه شي څه تراولي وجود چې تاثیر کوي په مقدوراتو کې عند تعلقها بها چې کله تعلق د قدرت راشي په مقدوراتو پورې دا تاثیر باندې دا چې آدم نه وجود ته اراده شي دا ترتیب رتبی ده ترتیب رتبی د مقدمینو وذکر لري د دې لپاره ولولا الحیات لما كان العلم کچرته حیات نه نو علم بنوي او لو لم يكن العلم لما كان القدرة کچرته علم نه نو قدرت بنوي او به وای لم يكن القدرة لما كان الاراده دا قدرت نه اراده بنوا دغه چې اراده په قدرت باندې چې قدرت ویني اراده وشي دا وجود نه عدم دا عدم نه وجود تا او لو لم تكن الاراده ما كان التكوين کا اراده نه تکوین بنو پیدا ترتیب رتبی ده بیا وی ول حیات دریم نمبر صفت د الله تعالی حیات ده حیات څه ته وای هي صفه ازلیه توجب صحه العلم دا ازلی صفت ته چې واجبوي صحیح کېدل د علم یعنی باغی سره د علم ادراک چې نه سيږي علم او ادراک په دې سره سيږي چې باغی سره علم او ادراک سيږي مطلب په کوم ځای کې چې دا صفت وی کنه نو الله علم او قدرت دا ضروری دی چې په کوم ځای کې دا صفاتونه الله کې د علم او قدرت سره ضروری دي او دا د قوت سره مرادف ته د قدرت او د قوت سره دا مترادف ته حیات د قدرت سره مترادف ته ودا یو نه صفت نه بلکې د قدرت سره مترادف ته مساماتین رحمت الله علیه دا څنګه ذکر کو چې دا خبره معلومه شي چې دا قوت او قدرت دا مترادف څه دي قوت او مفرد دا قوت او قدرت مترادف څه دي والحیات حیات ستوي هي صفه ازلیه دا صفت ازلی ده توجب صحه العلم چې واجبوي صحیح کېدل د علم والقوه هي بمعنى القدرت او قوت په معنی د سمان ده د قدرت باندې مطلب دا چې د قوت او د قدرت په منځ کې مترادف ته ترادف انفعل یو شی ده والسمع وهي صفه تتعلق بالمسموعات سما ستوي دا صفت چې د مسموعات سره تعلق لري یعنی د کما اوریدل شذونه چې دای سره تعلق ساتي والبصر او بصر وهي صفه تتعلق بالمبصرات مبصرات او دا صفت چې تعلق ساتي د مبصرات سره مبصرات هغه شذونه چې لیدل کېږي مسموعات هغه شذونه چې هغه اوریدل کېږي فتدرك بها ادراكا تاما پس ادراک کوي دا د دې په ذریعہ سره ادراک تام لا على سبيل التخيل والتوهم نه په طریقې تخیل او توهم سره لا على سبيل التخيل والتوهم مطلب دا دی چې دا الله تعالی چې مسموعات ورته معلومیږي او مبصرات ورته معلومیږي نو دا د سمع او بصر په ذریعہ سره ته ملويږي دا تخیل او توهم په ذریعہ سره نه ملويږي تخیل
دې ته ویل کېږي چې په خزانه خیال کې خیال چې کوم دی کنه په خزانه خیال کې جمع شوی صورتونو ادراک ته تخیل ویل کېږي په خزانه خیال کې جمع شوی صورتونو ادراک ته تخیل ویل کېږي او توهم ویل کېږي چې کوم غیر محسوس معنی او کیفیت پکې موجود وي غیر محسوس معنی او کیفیت چې دغه احساس نه کولای کېږي هغه د ادراک د توهم وي د تخیل مثال دا لکه ګوره تا زید ولیدو او یا دا आवाज دی واورید یو ځای کې چې دا زید دی او دا لکه اوس تاسو مې مولانا اکبر علي صاحب تاسو مولانا اکبر علي صاحب مخکې له خبرې اوریدلې دي کنه ما مولانا اکبر علي صاحب د استاد بدن کې د مولانا اکبر صاحب هغه شکل لاغه چې دې شکل دی کویږي به معنی او دا په خیال کې یا دغه شانتي आवाज د بهر نه وشو نو استاد مخکې دا د استادانو आवाज اوریدل لري نو تر आवाज نه دا معلومول شي دا مولانا اکبر علي صاحب دی او دا مولانا عبدالهادي صاحب دی وایي نو دا ګوره په خزانه خیال کې چې کوم صورتونه موجود دي دا هغه ادراک ته تخیل وي دا په خیال کې ستاره ته لکه زما خیال لره دا आवाज د عبدالهادي مولوی صاحب کو نو دغه خیال ته چې په دې خیال کې کم ذهن او صورت راشي دغه ته تخیل وي او دغه دې ته وای کنه لکه ته دا اوس مولانا اکبر علي صاحب چې دی نو ته چې دا ډېر زیات سخی دی یا دا ډېر زیات شجاعت بهادر دی خدا ډېر د غیر محسوس څه دي چې لکه لري دغه نه کیږي چې و سخاوت ماته وکړي څه کم ده سخاوت پکې شجاعت پکې ماته وکړي بهادری پکې کم ده نو دا غیر محسوس څه دي نو غیر محسوس څه داغه هغه معنی او کیفیت مندلګل دیتا داغه ادراک ته توهم ویل کیږي الګه پوه شوي نو ګوره عام طور باندې چې انسان چې کنه دا دغه کوي او ریدل کوي نو د په خیال کې دا راځي او دا اني نو د په دای کې دا راځي چې لکه مطلب مخکې نه لري نو د په خیال کې دا چې لکه دا سړی مخکې مل لري د پلان کې لري پلان کې لري پلان کې دا आवाज مخکې مو ریدل لري نو دا پلان کې د الله تعالی د سینې نه الله تعالی سم د سمې مسر سره کوي دا تخیل او وهم بګینه راځي دا تخیل په وهم سره راتل دا کمزوري دي او سمع او بصر نه لري پته لګیدل دا قوی دي او د تخیل او توهم سره دا د انسانانو تعلق دی لکه پوه شئ ډیر کله د انسان یو سړی ویني ډیر مو د مخکې بیا ولکه زماره سترګې په خوږی کې ما چته لاله د چې په کم ځای کې مل لاله دا د په خیال کې شته او خیال لا صحیح کار نه کوي پوه شئ نه باندې نه فتدرکو بها پس ادراک ولګي په سره په یعنی یا الله تعالی چې دا د مبصرات او د مسموعات سره تعلق ده دا د سمع او بصر په ذریعہ سره ډایرکټ ده د په طریقې تخیل او توهم سره نه لري ولا على طريق تاثر حاسه ووصول هواء دا په دې سره د شوبې ازاله کوي چې د سمع او بصر سره ادراک ترې کنه دا حل اصلي چې کله حاسه سمع او بصر دغه شی مسموع یا مبصر هغه اثر قبول کی یعنی یو شی زماده وخت راغې نو دا هوا په ذریعہ سره دا زماده وخت را ورسینو مطلب یو سړی आवाज کو دا په هوا کې چولیږي زماده وخت راغې پوه شو به معنی دغه شان دي یا ماته دا خبره واوري نو ماته وخت په ذریعہ سره واوري دي یا لیدل کومه نو لیدل د کومه لري حاسه د بصر په ذریعہ سره چې سترګې مینه نو لیدل کولای شمه بس دا سمع نه نو سړی اوریدل کولای شي نو چې تر الله پاک د لپاره سمع او بصر ثابته نو دا خو د الله تعالی د چا د اثر قبولونه او الله تعالی د انفعال نه خو پاک ته دا خو د الله دا مطلب دا چې بیا الله پاک د لپاره هم څه وګونه لکه څنګه چې زموږ وګونه نعوذ بالله د جبر الله پاک د لپاره هم دی نو موږ ورته وایو کنه چې دا سيزونه دا د مخلوقات په صفاتو کې دي او الله تعالی د دې حق سره منزه ده نو دا په الله پاک باندې قیاس کول صحیح نه دی او دا شوبه ترنده د فلسفه و ده چې فلسفه چې ګوره یو سړی یو سیز اوري نو د غوګونو ته محتاج دی اینی نو سترګو ته محتاج دی دغه شان دی هوا په ذریعہ سره دا او الله پاک انفعال نه قبلې الله پاک خو دا نه قبلې نه الله پاک د پر صفاتو نه مری کنه مخکې خبره شوې ده چې صفات هغه الله لپاره نه مری نو موږ ورته وایو چې دا کم سيزونه دي دا وګونو ته د حاجت د سترګو حاجت د حاسو حاجت او د انفعال دا خو د مخلوق لپاره الله پاک دې نه پاک ته نو چې ولا على طريق تاثر حاسد انا په طریقې د دې چې د حاسي اثر کړل پای کې او وصول هواي او رسول الله هوا کې تا
ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات. د دې نه اشکال دا دی چې تا د الله تعالی لپاره صفت د سمع او صفت د بصر دي ثابت کو او دا دی ویل چې تعلق د سمع د مسموعات سره لري تعلق د بصر د مبصرات سره لري نو بدی کو خطا دې چلو کو کنه بھائی چې دا سمع او بصر چې لکه تا قدیم کړل نو د دې ته سره تعلق شنو هم قدیم شول لکه پوښوي نو مسموعات او مبصرات نه د دې سکرلو قدیم دکړل نو مخکې موږ دا خبره دا نه کړو بھائی کته به خبره باندې پوهیږي نو چې یو مبدا دا او یو داغه تعلق دی نه دا تبدیلی چې کوم راځي نه دا په تعلق کې راځي په مبدا کې نه راځي نو سمع او بصر چې نه دا قدیم دي خو د دې هغه مسموعات او مبصرات تعلقات چې نه بدی کې دا راځي بدل راځي او په تعلقاتو کې تغیر او تبدل راتل دا د سیس د قدموالي باندې دغه نه کې داغین دغه نه پوه ولا يلزم من قدمهما او نه لازميږي د قدیموالي د دوانو نه یعنی چې سمع او بصر ته قدیم کړل دي دا لازميږي نه قدم د مسموعات او د مبصرات کما لا يلزم لك څنګه نه لازميږي من قدم العلم والقدرت دا علم او د قدرت د قدیم کیدون نه لازميږي سن لازميږي قدم المعلومات والمقدورات قدم د معلومات او د مقدورات لانها صفات قديمه ذکر صفات قدیمه دي تحدث لها تعلقات بالحوادث چې پیدا کیږي نویږي راغلي لپاره تعلقات په حوادث سره لکه پوه شو ویني معنی نو په دې معنی دا سمع او د بصر په قدم کېدو باندې قدم د مسموعات او مبصرات نه راځي یاد بشي پوره ده واړو شابه